أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سورة الشورى 23 نمبر آیات. ذلك الذي دا أغسدي يعني أدغى جنتون وباغيتشي كم مؤمنان تملاويك دا أغسدي يبشر الله جل زر وركي عباده الذين اخبروا حق بندگان تا آمنوا چه ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات وعمل کئی نیک. قول تورتوی لا أسألكم عليه زنه غواړم په خپل دعوت باندې اجرا مزدوري. د مشرکان ته وای تاسو د کومې خبرې نه یریږئ چې تاسو ایمان نه راوړئ، قرآن نه منئ. که تاسو ردی نه یریږئ چې بیا به رانه دیاړي غواړئ نو وایي زه ستاسو نه مزدوري نه غواړم. الا المودة في القربى، بغیر د هغې محبت نه چې د خپلوالۍ په وجه باندې دی، یعنې د خپلوالۍ چې کومه مینه دغه در نه غواړم، نو دا معنی به شي چې زما د خپلوالۍ او د رشتهدارۍ به خیال ساتئ خالي، او زما د کور خلکو سره به ظلم زیاتې نه کوئ، د هغې سره محبت ساتئ او پاتې شو تاسو نه مزدوري نه اخلم. دا معنی چې کوم د امام قتاده رحمه الله ذکر کړی ده. امام مجاهد رحمه الله وایي دې مطلب داسې دی چې لا اسألکم علیه اجرا، زه نه غواړم په دې قرآن باندې مزدوري ستاسو نه، الا المودة فی القربى، بغیر د هغې مینې نه چې کوم په نږدېوالي د الله تعالی کې موجود ده. یعنې زه غواړم چې تاسو الله ته نږدې شئ، د الله تعالی د نږدېوالي مینه په تاسو کې پیدا شي، بس دغه در نه غواړم، د الله سره مینه وکړئ، الله به تاسو سره مینه وکړي. دغه زما مطالبه ده، مزدوري در نه اخلم. ومن يقترب حسنة چا چې وکړه نیکي نزد له الله موږ ولا سیوا کو فيها باغی کې حسنا خواله، سچ نیکي وکړي نه باغی دنه خواله ولا سیوا شي، یعنی بدلې الله تعالی ولا سیوا کوي. ان الله یقین الله تعالی غفور بخون کې دی، شکور قبلون کې دی. ام یقولون افترى على الله كذبا، بلکې دوی وایي دا کافران وایي چې جوړ کړي دي په الله تعالی باندې دروغ. دا رټل دی هغه خلکو د پاره چې قرآن نه مني او د قرآن باره کې دعوه کوي چې د قرآن نظام جوړ کړی دی. نو جواب یې دا دی فإن یشاء الله، که خوښه شي د الله تعالی یختم علی قلبک، نو مهر به ولګي ستا په زړه باندې، نو بیا به ته خبرې هم نشي کولی. خلاصه یې دا ده چې که ته داسې وکړي چې د ځان نه خبرې جوړولو اراده هم خالي وکړي، د ځان نه خبرو اراده هم دې بړه کې راشي، ستا په زړه به الله داسې مهر ولګي ته په هېڅ خبره بیا نه پوهېږي، هېڅ خبره به ویلې نه شي. یعنی الله تعالی دا اختیار چاله نه ورکوي. دویمه معنی دا ده چې وإن یشاء الله، که الله وغواړي یختم علی قلبک، نو صبر براوري ستا په زړه باندې، زړه به مضبوط کړي، ځکه به د کرکوالی پیدا شي، د چا د خبرو باندې به تا ته خفګان نه راځي. ویمحو الله الباطل، او ختم بکې الله تعالی باطلی خبرې دا وي چې په قرآن باندې اعتراضونه کول، دغه اعتراضونه به الله تعالی خود به خود خلکو له ذهنونو مضبوط ارسنه وباسي او داسې به قرآن ثابت کړي. ويحق الحق، ثابت بشي حق بکلماته، په کلمات د الله تعالی باندې. نو که الله وغواړي داسې کولی شي. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی پوهه دی په خاوندانو د سینو باندې. لیکن د خلکو داسې یو ځکه ونه کړله چې الله تعالی د خلکو له یو مهلت ورکړی دی، یو امتحان کې اچولی دی، او چې کله به زور باندې داسې وشي به امتحان باندې ختمیږي. وهو الذي الله غزات يقبل التوبه، چې قبلې توبه عن عباده، د خپل بندګانو نه. دا ترغیب د توبې د څوک هم توبه وباسي د خپل بدنۍ نه، الله یې قبلې. ويعفو عن السيئات، دا الله معافي کوي د ډېرو ګناهونو معاف کوي او توبه د خلکو قبلې. ويعلم دا پیژني ما هغه څه تفعلون چې تاسې کوئ. ويستجيب الذين آمنوا، او قبل والی کی الله تعالی د هغې کسانو دپاره آمنو چې ایمان راوړلی او عملو الصالحات، عمل کوي نیک، د نیکانو مؤمنانو دپاره الله تعالی قبل والی کوي. څنګه قبل والی؟ د دې عمل هم قبلوي، د دې دعاګانې هم قبلوي. ویزیدهم، ولا زیاتوي من فضله، د خپل فضل نه. والکافرون، او کافران خلک لهم د هغوی دپاره عذاب شدید، عذاب سخت. ولو بسط الله الرزق لعباده، او که الله تعالی پراخه کړی وي رزق د خپلو بندګانو دپاره ټول یو شان، غریب مالداره پکې نه وي، لبغوا فی الارض، نو ټولو بغاوت کړی په ځمکه کې.
بیا بچاره خدای دعوی کولې او چا به د الله تعالی د وجود نه انکار کولې په شان دهریانو باندې ولكن ينزل لكن الله تعالی نازلې بقدر په اندازه باندې ما ها یشاء چې خوخي انه یقینا الله بعباده بندگان د الله تعالی باندې خبير خبردار بصير لیدون کې دی د ځګن کې د کافرانو یو سوال دا و چې کړه د نیکانو خلکو سوال قبليږي دعاګانې قبليږي په د نیکانو خلکو کې ډېر خلک غریبانانی بیا دې او دې فراخي غواړي چې مالدار شي خو بیا هم الله نه مالدار کوي دا ولي سوال قبول نشو که څنګه په دې ځګن کې جواب چې الله تعالی ټول سراسر یو شان کې مالدار کوي نو یو شان رزق ولا نه ورکوي یو لیول نه مالدار کوي ټول انسانان په دې وجه باندې چې ټول انسانان یو شان مالدار شي منځ کې چې کوم عبادت مالیه دی او د منځ ختم شي بیا به داسې موقع پاتې نه شي چې خلک صدقه وکړي او چاله ورکړي د عبادت مالیه نظام به ختمېږي یو خبره ده او دویمه قول پکې دا هم شته چې دلته کې د رزق د پراخولو نه چې کوم من راغله چې هر چا د پاره الله رزق نه پراخي نو دا خاص کسان ته مراد دي یعنی الله تعالی د هر یو کس د پاره یعنی خاص کسانو د پاره رزق نه پراخي ځکه رزق پر پراخه کی د الله تعالی په علم کې دا خبره شته چې دا کسان به زیاتې کې ورانه به کې دا خو نه اخلاق الله تعالی د مخکې معلوم دي چې دا به باغیان کې خرابي ځکه داوی کمزوري داغي علامات الله ته مخکې معلوم دی الله په غیب باندې پويږي په دې وجه باندې ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته نبی عليه السلام ویل دا یو لوی دیندار سره تر شوی لوی صحابي دی لوی مرتبه چې پتا کې یو کمزوري ماته معلومه راته کې یو کمزوري شته هغه کمزوري دا چې ګورې د دوه مسلمانانو مشري بام نه کې ته خطا کېږي په اسانه خطا کېږي نو مشري بدل نه کې نو ته به همیشه د پاره احتیاط کوو د چا مشري به نه کوله د سره به نه کوله نو دغه به انسان کې کوم کمزوري هغه الله ته معلومه وي په اندازه باندې چې چا د پاره پراخي مناسبي پراخي ودراول چا د پاره بيخي مناسبه نقصان ولا کوي هغه د پاره پراخي نه راولي د سيټي کې وهو الذي الله غزات ينزل الغيث نازلي باران من بعد ما رسل هغه نقرته چې خلک نو امید شي وينشر رحمته او را لګي رحمت خپل د دې مراد باران دی وهو الولي الحميد الله تعالی اختیارمن او استایل شوی ذات په دې کې توحید په تصرف ذکر کیږي چې په ټولو کائناتو په نظام کې کوم تصرفات روان دي که باران ورېدل دي او که باران بندېدل دي دا هر څه چې دي نور نظام دی د الله تعالی په اختیار کې دي بل څه پکې لاس نشي درلای ومن آیاته بعضنا خدای الله تعالی نه خلق السماوات پیدایش د اسمانونو دی ول ارض رزم کې دي وما بث فيهما او هغه چې خواره کړی دی بل دوانو کې من دابه هر قسم ژوند ساري زمکه واسمانو کې چې کوم مخلوق خواره کړی دا هم الله خواره کړی دا لوی نه خدای الله تعالی په قدرتونو باندې بس په شریک نه دی دا هم توحید په تصرف شو چې تصرفات او اختیارات صرف د الله تعالی سره د کائنات کې بل چا سره نشته وهو على جمعهم او دا الله رجم کول د مخلوق باندې اذا يشاء كلم چې غواړي قدیر او قدرت والا